بسم الله الرحمن الرحیم. زور خان ما او تاسو ګورئ تحقیق نیوز کتونکو. نن د خوشحالۍ یو خبر او هغه د دوه فریقینو په منځ کې د راضینامې د قتل مقاتلې د راضینامه نن د پیر بادر سید په ځای کې وشوله. تاسو ته دغه مناظر په دې سکرین باندې ښکاري. د فریق اول محبوب خان عجب خان او فریق دوم ریاض خان ایاز خان ترمنځ د ډېر وخت نه د 18 کالو د وخت نه دښمني روانه وه. دا دې کې یو مړی شي چې دی نو د جرګه مشرانو منډې تړي وهلې، خپل وخت یې ضایع کړ. جرګه مشرانو کې مفتي فضل الله صاحب، پیر بادر سید، مومن شاه کاکا، شمس الرحمن، حاجی ممتاز، عباس خان او ریټایر ایس ایچ او میرزا علي کاکا په دې کې خپلې هلې ځلې وکړلې. د هغه هلې ځلو دوی ته نن هغه صله میلاو شوله چې دا دواړه فریقې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. یو بل ته بغلګیر شو، د جومات کې په قرآن باندې سوګند وکړو او آینده یې د یو بل سره د ورورولۍ او د محبت هغه اظهار وکړو. دې باره کې جرګمارو څه ویلي دي او چې کوم فریقین دي د هغوی خبرې هم تاسو اورو. زموږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلح خير. صدق الله خالقنا العظیم. مخکې خو په دې باندې تفصیلي خبرې وشوې، تاسو انشاءالله دغه کړي. دا د ریاض صاحب دی طرف چې کوم د ریاض صاحب ورور دی خپل یو دغه، نو زه د دې د طرف نه هم د دې جرګې اولا چې څنګه ماته اختیار نه او بیا موږ د جرګمار د دې فریق او د محبوب بهي د فریق موږ ډېر زیات شکریا ادا کوو او د دې روغې مبارکې به زه دا ووایم چې الله تعالی یو څیز ته خیر ووایي. خو په دې کې یو دغه دا د نقطه دا ده چې والصلح خیر ویلې په دې باندې علما حضرات پوهېږي چې والصلح خیر. نو کله کله دا موږ د خپلو ساده پښتو کې چې ترجمه کوم وایي دا صلح سراسر خیر دی، یعنی دې کې د شر او دغه نشته دی، هغه شایبه پکې هم نشته. نو خیر اوس دا ده چې تاسو په خپله باندې الحمدلله دا ټول خلک پوه دي نن سبا د میډیا په ذریعه باندې دې ته چې کوم پیغامات رسیږي ستاسو په ذریعه باندې موږ ستاسو شکریا ادا کوو. کله کله دا بعضې ملګري دغه وکړي یاره دا څنګه، زه ورته وایم ګوره داسې کار دی چې هغه قانون دی چې خیر شر قلیله د پاره د خیر کثیره علما واجب فعله، یعنی مطلب دا دی چې ډېر خیر پې چې کوم دی نو راځي د هغې دپاره لږ شر چې دی نو دا د هغې کول ضروري وي، لازمي وي عقلا. نو تاسو ګورئ په دې ذریعه باندې چې دی دا کم ګوټ ته د دنیا په دې غاله کې موږ دا دی ولاړ یو. اوس دا اواز چې کوم دی نو دا به میډیا ملګري چې حاضري ونکړي یا نه مثال، نو دا اواز څنګه رسېدی شي. د دې وجې نه موږ چې دی لاول ستاسو ډېره شکریا ادا کوو ځکه چې دا پیغام ورسي ګوټ ګوټ ته کور ته او هغوی په دې باندې سوچ وکړي چې موږ د دښمنو نه څه جوړ کړو. زموږ بچي د تعلیمونو نه محرومه شو، زموږ جوماتونه شړ شو، زموږ چې کوم دی معاشره کې داسې خرابۍ پیدا شولې، زموږ خویندې میندې په لارو کوڅو کې چې دی سرتورې وګرځېدلې، په پردو کورونو کې دغه در په دیکې شولې مثال په طور باندې. دغه بچي زموږ چې کوم دی زموږ بچي، لیکن هغه بس بیا چې دی زموږ دپاره بیا دغه او زموږ خامخا ملک پښتو دی په دې باندې چې دی په دې صلح باندې دغې شرمولو د دې کیسو نه سړی خلاصېږي. نو موږ په دې باندې نن ډېر خوشحاله یو چې الله رب العزت دا د دوو خاندانونو دا زړونه یو کړل او د جرګې دا سوال مینت یې ومنه. دا ډېره لوی ستړې کړې وه. دا تقریبا د 18 کالو مسله وه، د 18 کالو 302 معاملاتو هغې کې نن الله رب العزت هغه حکم چې دی راغی او دا خبره سر ته ورسېده. الله پاک جل جلاله دې دا پایداره وګرځوي. تاسو دې الله ډېر خیرونه درکړي، فریقینو دې الله پاک ډېر خیرونه. او ریاض نوم یو هلک هغوی سره په پروری کې څه خبر راغلی هغوی ویشتې او یو کور دی د ترو د ماما زامن دي او ډېر وخت شوی. خدای دې دغه دواړو فریق عزت وکړي یاره زموږ د غریبانانو. او زما په خیال چې په دې جرګه کې یو زه غریب یم او یو د حافظ سلیم غریب دی او یو د فضل الله مولوي صاحب او دا نور ټول ښه پښتانه دي، ښه مالدار خلک دی. او خدای دې د دغې خلکو عزت وکړي چې یاره زمونږ په دې غریبو خوله باندې دا کار وکړو او الله دې په دې ملک امن راولي. بس دا یو پیغام دی چې موږ له خدا مزه راکړي چې په پردی کوڅه کې ناست یو
او څادر هم په څادر ناست او ځان د لاندې به ایښودي. موږ ته په مینت ځان ډېر ښه ښکاري او چې کورونه جوړ شي نو بس دا خو یو ښه خبره ده. دې کې حافظ سلیم او فضل الله مولوي صاحب عباس خان منبر صاحب او دغه ممتاز جي مومن شاه او عباس خان منبر صاحب او مړه خو ډېرونه زموږ دماغو مکار پرېښی. زه که د حافظ سلیم کشر دی که نه خو زه د ده ټوپک مار یم. بس ده پسې مه دې مخکې یو خبرې هر څه دی کوي. بس د هرې دشمنۍ شاته څه ناڅه محرکات دي. جرګه راپاسي او هغه د یووالي کوشش وکړي. دې کې چې کوم دی نو جرګمار راپاڅېدله او شپه ورځ ستړې وکړه او د ستړي په نتیجه کې الله تعالی دا ثمره چې کوم دی نو دا ورکړه چې دا معامله الله تعالی حل کړله او دا دواړه فریقین رونه رونه کړو. بیا د لالا په ځای کې دا د دې وړمبې چې کوم دی نو دا یو قسم شروعات دي، یو بل سره وړمبي میلاو شو. بیا به وروستو چې کوم دی نو خبرې ترې کېږي او بیا به د یو لوی روغې په شکل کې چې کوم دی نو دا اختیاري انشاءالله په دې کې چې کوم دی نو په دیت باندې چې کوم دی نو فیصله وشوله او الله تعالی دې د دواړو فریقینو سره ښه وکړي چې دې مشرانو له واک او اختیار ورکړو او دې مشرانو دا معامله دا راغونډه کړه او د لالا په ځای باندې د بدر سید لالا په ځای باندې دا ړومبې د دوی ملاقات چې په جومات کې دا یو ځای شو. الله تعالی دې مونږ او تاسو ټولو له د صحیح عمل توفیق راکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو زه د خپل د جرګې د ملګرو ډېره شکریا ادا کوم چې هغوی دا کمې منډې کړلې په دې وطن کې وایي یوازې دا جرګه نه نورې روزانه نو الله دې ولاته واړه جنتونه ورکړي. دویمه خبره دا ده چې د دې دوو فریقو په منځ کې کومه مسله راغلې وه نمر جوبلې نو الله رحم وکړو او نن هغه مسله ختمه شوه، هغه دشمني په دوستۍ کې بدله شوه او زه د دواړو فریقینو ډېره شکریا ادا کوم چې زمونږ غوندې غریبانانو خلکو خبرې ته غوږ کېښودو او ښه یې وکړو. نن هغه مات شوي زړونه هغه بیل شوي زړونه هغه الله پاک نن کوشیر کړو او نن دا د په حجره کې یو ځای ناست شو. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې زمونږ د یو ملګري خبرې وکړلې همدغسې خبرې دي. دې کې مونږ د ډېرې مودې نه لګیا وو او خواري دغه هم تلل راتلل هم کولو. کله به هم د هغوی سره رابطه کوله، کله به هم د دوی سره رابطه کوله. الله پاک نن مقرره کړله او د دوی د خولې نه مونږ ته ښه ووتله او دا ورځ له مونږ مقرر کړله دا وشوله. څه زمونږ د عام جرګمار چې کوم دي د علاقې د هغوی برکت دی. څه زمونږ د ډي آر سي د ممبرانو پکې خپل یو رول دی. د مولوي صاحب ځان له دا مونږ تقریبا 4-5 کسان پکې د ډي آر سي ممبران یو نو د دوی پکې ځان له خپل رول دی. هر یو سړي پکې خپل رول ادا کړ. نن د ملاقات او د دې روغې خدای پاک مقرره کړې وه نو نن وشوله. په دې باندې مونږ د الله نه هم ډېر شکر ګزار یو او د دې خپلو رونو بایګانو چې کوم دواړه فریقین دي خاص کر د محبوب دی عجب خان دی عبدالله دی د دوی ډېر شکر ګزار یو چې مونږ د دوی کور ته لاړو د دوی حجرې ته لاړو او دوی زمونږ خبره ومنله او زمونږ ته یې ښه وکړله نو مونږ د دوی ډېر مشکور یو ډېر شکر ګزار یو او الله پاک دغسې په دې علاقه کې چې څه دي نو خدای پاک په دې طریقه باندې په ښکلې طریقه په آسان انداز کې وکړي لکه څنګه چې دا وشوله او ښه د عزتونو او د دغه روغه الله پاک وکړله او الله نه به ډېر نورې دعاګانې غواړو چې الله پاک د کلي کې د علاقه کې زموږ په دې ملک کې امن راوستي کړي. والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. زه دا روغه وشوله الحمدلله. په دې کې زه د جرګې مشرانو ډېرو کوششونو او د هغې زه ډېره شکریا ادا کوم او سره ستاسو د میډیا والا ډېره زیاته شکریا ادا کوم. ډېره مننه. شکریا. زما نوم عجب خان دی، یم د عمر آباد کاټلنګ عمر خان بابو زوی یم. دا کسان زموږ دا ملګري چې کوم دي دا جرګمار دي په دې علاقه کې ډېرې ښکلې غټې روغې وکړلې. یوه دا نه چې د دې نه ډېرې زیاتې بل زه د دوی ډېر شکرګزار یم چې دوی د هلې ځلې کوي خپل کارونه ټیمونه کارونه هر څه پرېږدي او دې له توجه ورکړې ده نو الله پاک دې دوی له د دې اجر ورکړي
او کم کسان چې لکه مخالف او دغه وو هغوی یو ځای کړه ورونه ورونه یې جوړ کړه الله دې د دوی قدر وکړي او الله دې موږ ټول مسلمانانو ته داسې طاقت او توفیق راکړي چې موږ ټول دا د خیر کارونه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. څنګه چې تاسو ته معلومه نن د الو کلي کې د بدرسید کاکا بځای کې یوه غونډه جوړه شوې ده چې هغه د دوو فریقینو د یو بل سره مسله وه او بدرسید کاکا چې د دې علاقې ډېر ښه یو ښه جرګهمار دی، مختصر نه دی او تکړه کور سره په دې الو کې تعلق لري. نو دا یو ډېر ښه عمل دی او هغه مونږ اکثر هغې خاندان د هغې کور پیر صاحب دي په داسې ښېګړو ښه کارونو کې نو د دې تاول د دې دغه ورکوو داد ورکوو چې یاره دوه تنو نه لږي او هغه نن سبا چې ډېر مصروف ټیم دی او په دې ټیم کې هم څوک راغونډ شي او د هغې په منځ کې یعنې صلح وکړي راغونډه وکړي. نو د ټولو نه بس دواړو فریقو ته د چا چې روغه شوي هغې ته مبارکي ورکوو چې هغې روغوال شو په دې وخت ټیم باندې او جرګې والا ته هم د دې د الله اجر ورکړي چې هغې پکې یو ډېر ښه سټیپ واخیسته او ښه ړچودي وکړو نو چې چا هم پکې خپل ړچودي کړي دي نو هغې له الله پاک د دې اجر ورکړي. ډېره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ټولو ملګرو ډېره ډېره شکریه د راتګ. نن زموږ په ځای کې دلته د یو دوو فریقیانو روغه وه چې د هغوی په منځ کې د ډېر وخت نه دا کشاله وه، دښمني وه او نن الحمدلله هغه خدای پاک حل کړه. نو زموږ ټول ملګري راغلي دي، د پارټۍ ملګري هم دي او غیر سیاسي هم دي، ټول ملګري زموږ راغلي دي په دې زموږ سره زموږ په ځای کې د دې کې شرکت وکړو او موږ دعا کوو د الله تعالی نه چې آینده دپاره د دې په منځ کې دا روغه صلح، ځکه چې دښمني د دې سره ډېر نقصانونه دي. څنګه چې تاسو جومات کې هم واورېدل ماشومانو سبق د هغې سره سړی آزاد نشي ګرځېدی او په خپل کور کې هم خلک یېرېږي، په موږ باندې دا تېرې شوي دي. زما په خیال زموږ په دې ستاسو په وساطت سره ټول چې زموږ کم پښتانه وروڼه زموږ خلک دا خبرې اوري نو مهرباني وکړئ خپل منځ کې جوړه اتفاق او اتحاد ضرورت دی.